السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن د خپل بیا مخاطب یم د خلیل حیران صاحب زه ډېره زیاته مننه کوم. ډېر مشکور یم چې داسې موقع له ځان ورسو او دا ویډیو وکړه نو دا ویډیو راسه وګورئ. ډېره زیاته مننه خلیل حیران صاحب ستاسو. داسې کار دی چې دا سیلاب د بره نه راغی او دا کور یوړو. دا د سید رحمان کور دی او غریب هېڅوک هم نشته او الله سره شته او بل سره نشته دی. زما د حکومت نه هم دا مطالبه ده چې دوی ته څه پروګرام وکړي او د شتمنو خلکو ته مې دغه مطالبه ده چې یاره دوی ته څه ورکړي، که ډېر واسې کړي او که لږ واسې کړي. دا تاسو لیدلی شئ چې صرف دا یوه کمره یې پاتې ده، د دې ورسره کمرې نورې هم وي هغه مکمل اوبه وړي دي. د دې کور هغه مشر را سره دی، د هغه نه څو تپوسونه کړو. السلام علیکم ماما. وعلیکم سلام. کور یې رانه ویوړو، څه وس مې نه کېږي، که څه وس په چا کېږي ما څه لږ لږ ما پته دي او بس یوه کمره پاتې ده، ګمه دې پروت دی، څه وس مې نه کېږي. بس یو کنال ځای و هغه یې رانه ویوړو، بس دغه سیلاب ته یې نه بس. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خلیل حیران ورور ډېر شکریه ادا کوم چې موږ په یو رنګ باندې دا په خپل هم په دې خواړه بار بار ګیر کړی، دا بیا داسې په زیارت کلي باندې راتاو شو. ډېر زیات تکلیف و، تقریبا یوه نیمه ګنټه کې راتاو شو او د دې ماماجي دا کور چې کوم دی نو دا کور یې یو کمره پاتې شوه او هغه هم بس هغې کې نه غولې شته څه شته، دوه درې کمرې نورې وې، کچن او باتروم و هغه یې مې وړو. باقي دلته کې د دې بل ورور دا طرف دی، دا موږ چې پکې کوم ځای کې ولاړ یو بس دا هم اخري مرحلو کې دی، بس روان دی غولې او کمرو ته اوبه راورسېدلي. بیا واقعي چې د دې نه چې کوم بر او لاندې چې کوم خوړ دی نو هغه ټول هر یو خوړ خپله له اوبو لاره پرېښې ده او د پټو په ځای باندې ورغلي دي. ټولې مرمنډۍ مطلب هر یو چیز وړی دی. زما د حکومت نه عوامو نه هر یو کس نه داسې اپیل دی چې دا غریب سړی ده سره دې په دې ځای کې خو کور باقي نه سازګي، خو بل ځای کې د له ځای پیدا واخلي او دله دې کې کور آباد کړي. نمبر دی د ټلیفون نمبر دی 0348 87 25 669. سید رحمان یې نوم دی او بل ورور یې رسول خان نامه ده. هغوی په خپله هغه غاړې ګیر شوي دي، تلي تنګي ته هغه غاړې ګیر شوي، هغوی دلته شته هم دی نه هغه غاړې دي. ما ټول مسلمانانو ته خصوصي د ملک پاکستان ته او د ملک پاکستان کې څومره وزدار خلک دي ټول ته یو دا پیغام دی. د دې غریب مسکین په دې ځای کې 3 کمرې وي، هغه 3 کمرې مرانې شو، داخلي یو کمره باقي ده. موږ وایو چې د دې فقیر مسکین دپاره به یو کمرې بلې ډانچه جوړه کړو. هغوی دغه چت باقي دی، دغه ځوانان ورختلي دي تر دومره خطر ځای کې دوی دغه چت راکوزوي. ما ټولو خلکو ته دا اپیل دی، د ده د لمبر پر سکرین باندې تاسو ته به ښکاري، د سره پوره کومک وکئ، مرسته وکئ او چې څه وس مونږ هم کېږي انشاءالله د علاقې خلک به یې کوي. خو د ملک پاکستان نه هم دا اپیل دی، دا د ټولو خلکو نه ډېرو خلکو نه یې پټي ویوړل، ډېرو خلکو نه یې زمیندارۍ چې څومره فصلونه ټولې ویوړل. مونږ د ملک پاکستان ته هم دا یو اپیل کوو چې دې خپل دپاره پخې بارې وکړي، پخې پولې وکړي، ځکه د ډېرو خلکو کورونه یې وران کړل، د ډېرو خلکو ته نقصان ورکړو او دې ځوانان په دې وخت کې شروع دي. مونږ ته ټولو مسافرو ته ټولو ځوانانو ته دا اپیل دی چې دې خلکو سره اپیل وکړئ او دوی دپاره مونږ د کور یو بندوبست برابر کړو. دا یو شاټ یو پیغام تاسو سره شیر کړو.